بسم الله الرحمن الرحیم. تلک الایام نداولها بین الناس. عزتمندو د دنیا دا نظام چې دا اوړي راوړي، کله د چا په لاس کې واک وي، کله د چا په لاس کې انقلاب به فاني راشي. ته به ګورې د وختونو د بدلون ورځې نږدې دي. په دغه سلسله کې یعنی یو انقلاب ورته وایي، یو بدلون د حکومت ورته وایي. په افغانستان کې هم راغی، اوس په دغه کې راغی و نوم د اسلام دی، دا وګیرم د اسلام دی، عملي طور هم دقسې ښکاري. الله رب العزت دې وکړي چې دا په حقیقت کې د اسلام مطابق وګرځي، د اسلام قله وګرځي، د اسلام لپاره یو مضبوط دیوال وګرځي او د اسلام حفاظت وشي، او اسلام چې دی نورې نړۍ ته هم د دغه ځای نه خور شي. خو یو څو خبرې ضروري دي. یو دا چې بی د نظام اسلامي نظام دپاره خو یو څیز ضروري نه دی، صرف ظاهرا دا ضروري نه دی چې نوم د اسلام وي. د هغې دپاره معاشي طور ځان مضبوطول دي، سیاسي طور ځان مضبوطول دي، معاشرتي طور په هغې کې کار کول دي، د ظاهر او د باطن د خلکو اصلاح کول دي، ظاهري نظام خلافت قایمول او د باطني خلافت قایمولو دپاره منډه تړله سعیه کوشش دی. دا دواړه به چلوي نو هله به نظام چې دی سوي دا به روان وي او د خلافت او دا به قایمیږي. او مطلب دا دی ته به نظام موږ د اسلام وایو. خو د دغې دپاره ته افراد ضروري دي، او افراد چې دی د اسمان نه راکوزېږي، به دغه عوام وي. تاسو اوس دغه عوامو کې به ته کار کې نو دې کې به ته خلک جوړوي، او که ته وایې چې نه چېرته د بل ځای نه به راپرېوځي نو بیا به دا لږه ګرانه وي. عزتمندو نو څه کمې کوتاهۍ وي، خو خیر چې یو نظام قایم شي حالت جنګ کې، دا خو پکې وي خامخۍ په سر کې کله وال کله ټکور، کله چې جنګ وي نو مړې به کېږي. خبره ده په هغې کې یوه اهمه خبره دا ده چې دواړه جانبینو له لږ د صبر نه کار اخیستل پکار دي، زغمل پکار دي. 240 کاله د دې خلکو وینه تویه شوه، قومیت والا د لږ د خپل د زور کینی، د خپل خبره، د خپل احتجاج دا د اتفاق طرف ته نه بوځي. او طالبانو اړخ ته هم لږ خیال وکړي، لږ د خلکو د هغې د جذباتو، د هغې د څومره چې دننه یعنې د هغې کوم احساسات دي د هغې د لږ خیال وساتي، دواړه اړخ ته لږ زغمل وکړي. بله خبره دا ده چې اسلامي نظام خو ضروري د هر مسلمان، کمزوري نه کمزور مسلمان وایي نه، خو د هغه دا خواهش دی چې اسلامي نظام په سترګو وویني. خو د هغې دپاره اسباب داسې اختیارو چې هغه هم د اسلام داسې اسباب اختیارو. او بیا بله خبره ورسره دا ضروري ده چې د دغه دین د هرې شعبې دپاره کار کول، خو د دین په طریقه باندې، په نرمۍ باندې، نه چې هر کار په زور زبردستۍ باندې. الله رب العزت توفیق راکړي. بیا د عوامو سره ښه رویه ساتي. نو په هغې کې په ښه رویې کې دا هم دي چې مثال په طور تا ته زوړ نظام چې کوم هغې کې کومې ښې خبرې اته راواله، هغې کې به تا سره کم افراد شاملېږي، ته ځان سره واله وچلوه. کمال دا نه دی چې کوم ستا په ذهن پوره دي تا سره چلېږي، کمال دا دی چې کوم داسې افراد دي چې هغه مثال په طور مخکې تا سره نه و دي ځان سره وچلې، دا کمال دا کمال. بله خبره دی سره دا ده چې داسې بعضې څیزونه به وي چې هغې سره به د عوامو جذبات وابسته وي، د خلکو جذبات وابسته وي، نو هغې کې لږ احتیاط پکار هر نظام باندې. مثال په طور جنډه ده، ملي بیرغ دی وغیره، دې کې احتیاط پکار دی. جنډه څه د آسماني ټکي خو نه دی، د قرآن ټکي نه دی چې بهی خامخا به دا جنډه وي. نو که یو اړخ هم تیزي کوي بل اړخ هم تیزي کوي، که به یو اتفاقي جنډه د مخکې نه را روانه ده نو څه حاجت دی کلمه په دې هم د هغې د دې لږ احتیاط وکړي. هغه اړخ ته یو څیز له دونه هوا نه ورکړي چې بس زور زبردستي کړي، هغه په هغې باندې مستحکم ودرېږي. نو دواړه هلته خلک ته وګوره، په خلک ماشومان بل ته حواله کوي، ماشومان مړه کېږي، د خلکو ته د خوراک څه نه میلاوېږي. ګیر چاپېره ملکونو څومره ترقي وکړله، ګیر چاپېره خلک چې دي څومره یعنې په کومه سطح باندې دي، موږ په کومه سطح یو، دې ته کته پکار دی. یا زموږ څومره د اتحاد فضا قایمه ده د نورو سره، دې ته کته پکار دی. دې ته نه دي کته پکار چې مثال په طور چې دغه داسې ورته جنډه به کوي، جنډه خو چې هره وه اوس خو چې یو اتفاقي څیز ران پکار د هغې له خیال وساتل شي. بیا که هره وه مقصدي څیز له توجه ورکول پکار دی. مقصد که یو کس وي چې دا نظام صرف په ما ولاړ دی، زما په جنډه ولاړ دی، دا خبره غلطه. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرونی دریا کچھ نہیں. خبره دا ده چې په
اتحاد و اتفاق سره ایک ہو مسلم حرم کی باسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کی کاشوا جدید پر اتفاقی کار پکار د دغه نظام د پاره د دې د خکولو د پاره د دې خلکو کې د اتحاد د پاره نه چې خلکو کې د منافقت د پاره یو اړخ مثال په تور لګي چې جذبات ولا راوچتي چې بیا را باسه دا استاد بیرغ د ملي او د استاد دی او د استاد عزت او د استاد احترام او بل اړخ په خپل موقف لک ولاړ د جنال الله مسلم په ډیره باندې ولاړ نه د سندې خلکو کې وای د اتحاد او اتفاق په ځای مول پکار دی د پر سعی کوشش کول دي د غي د بعضو جذبات او احساسات او خیال ساتل دي او وای مقصدی سيزونه د خلک د ملک تختی خلک چې په بل څه کې غریبانه نقطه دي ذهني تور لیونی دي چې سبا کې ذهني تور لیونی دي چې کیږي بس خدای په کم روان یو سدي سن هغه باندې کار کول عملی تور خلکو لچې دینو په خلکو رحم کول چې اسمان والا را باندې رحم وکړي خلکو رحم کول دغه طرف ته توجه پکار ده او اتفاقی جزئیات راټینګول پکار دي اتفاقی خبرې راټینګول پکار دي نه چې به اتفاقی والا نه چې جنگ جګړو والا بار دنیا د داسیو کې خاص کر چې کوم ځان د غزمو کې خواخوږي ګڼي ځان د غزمو کې سره وابسته ګڼي ځان د دغه ځای وطنوال بدي یا د پلار نیکه وطن ګڼي خاص کر یې ډېر احتیاط پکار دي چې د بې اتفاقۍ په ځای د اتفاق خبرو کې خدای ته د وګوري د اتفاق خبرو کې د بې اتفاقۍ مه کوئ الله رب العزت ترې له پوهه سمجھ را نصیب کړي الله رب العزت ترې له توفیق راکړي چې د اسلام خدمت وکړو د خپلې خاورې خدمت وکړو د دین خدمت وکړو د انسانیت خدمت وکړو والسلام علیکم